उस पर टॉपिक की हुई कैलकुलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ values of trigonometric ratio. Calculating values of trigonometric ratios of 0 degree 90 180 270 360 او دا درې چې دا به ما ایکسترا لیکلي 30 45 60 هم سره په دې کتاب کې چې کوم trigonometric ratios معلومای دا values چې کوم د کوم angles د کوم angles د trigonometric ratios چې هغه معلومای نو هغه صرف دا دي او دی angles ته دا موږ ویلي چې دې ته ویل کېږي quadrant angles دې څه ویل کېږي quadrant angles دې ته quadrant angles ځکه ویل کېږي چې دا بالکل یا په x د دې هغه ټرمینل ری چې کومه ټرمینل ری یا بالکل په x اکسس راځي او یا بالکل په y اکسس راځي نو د دې یوې انګل به موږ ټریګنومټریک ریشیوز چې هغه معلومو چې په دې انګل باندې ټول ټریګنومټریک ریشیوز دغه ویلیوز به معلومو چې په دې انګل باندې به cos theta ز علامه cos مطلب cos 0 ډیګري علم sin 0 ډیګري علم tan 0 ډیګري علم چې د دې ویلیو به مال سره راکړي نو چې کوم ویلیو راکړي ګور هغه په x y r په دې کې به صحیح شو دا شان دي دا شو دا او دا صحیح ده او دغه باقي درې چې دا الریډي د موږ له پکار چې دا ځان سره یاد ساتو دغه پورې 90 پورې ځان سره یاد ساتو نو 90 پورې ځان سره یاد ساتي 0 ډیګري بیا 30 ډیګري 45 60 او 90 ډیګري صحیح شو دا قدرې چې دا بس بیا زه ورسته اوس معلوم کوم خو د دې خبرو نه مخکې اول ګوره دا ټاپک پیژندل او پوینټونه چې د مین پوینټس چې هغه پیژندل اولې نمبر خبره دا ده کنه مونږ ویلي دا انګل ګوره مونږ انګل ویلي دا مونږ وی چې انګل د دوه ورځې نه رخصي چې یو دا چې کمرې ته ویل کېږي انیشل ری او دې ته ویل کېږي ټرمینل ری صحیح شو دا دې چې کوم انګل راځي ته موږ وی تیټا صحیح ده اوس موږ دا خبره کړو چې دا انیشل یا ټرمینل خوځې را خوځې نو دا انګل چې دی هغه غټیږي او کمی ورکوټ کیږي خو موږ دا خبره کړو ګوره د انګل د ری د اوبدېدو سره تعلق نشته دی د روټیشن سره تعلق دی دا خبره ځان سره پوینټ لیاد ساتي دا ری نه دا که زه هر څونه وګدم او دا ری هر څونه وګدم اس په بره باندې دا او دا رواني انګل هم اقا انګل خو چې دا روټیټ کړي نو انګل چې دا به چینج کیږي دا یو پوینټ دی دا ځان سره یاد ساتي دویمه خبردار مثال تور اسې دلته کې زه وایم لکه مثال تور زه cos 0 ډیګري معلومه مثال تور cos 0 ډیګري معلومه cos 0 مثال تور دین سره 1 راغی صحیح شو نو اوس چې دا کم مخکې کار مونږ وکړو په دې کې مونږ د چل وکړو چې دا کم ریشز به مونږ راکړو مونږ تیټا به مونږ راکړو تیټا مونږ له دلته کې ویلیوز راکړو دلته کې مونږ تیټا راکړو مونږ ته د دې ویلیوز نه نور باقي ټریګنومټریک ریشیوز چې هغه معلوم کا وزدلته کې سوې دلته کې رااله انګل راکړي د انګل نه موږ دا ویلیوز معلومول شو صحیح ده نو انګل نه ډایرکټ چې هغه ویلیوز معلومه دا غره لپاره تعالی څه پکار دي همدا قشنته ایکس واي او ار دا شي چې تعالی پکار دي بیا دا په مدد سره موږ ټول انګل معلومول شو مکمل ویلیو چې هغه ته هم معلومول شو نو موږ راوغستو د خپل ځان د اسانۍ لپاره موږ چې کوز دا 0 ډیګري دی کنه نو موږ راوغستو د قشنته ایکس واي پلین دا شو ایکس واي پلین صحیح ده چې دا به کې هغه x اکسس دی او دا به کې هغه y دی دا به دغه شین دا به کې هغه x ډیش دی دا به سره y ډیش دی صحیح ده وزره 0 ډیګري خبره کوي نو 0 ډیګري او پیژن چې 0 ډیګري سي هغه د سي چې ټرمینل ری او انیشل ری دواړه په یو بل لپاسه راغلي دا شو انیشل ری هم دغه شانته په لپاسه ټرمینل ری چې هغه راغلي صحیح شو نو دواړه په منځ کې مطلب دا چې روټیشن نه راشي نو مطلب دا 0 روټیشن شي چې 0 روټیشن شي نو مطلب دا چې 0 ډیګري انګل چې دا ټرمینل ری په انیشل ری پر پاسه په یو بل دغه کې مرাজি چې هغه ته ویل کېږي 360 ډیګري ولغه د لپاره به نشان موږ دغه شان لیکو چې دا یو روټیشن کمپلیټ شوی دی صحیح ده وس ګوره دا چې کوم د دې دا ورټکس ته دا موږ ویلو انګل ان سټانډرډ پوزیشن موږ ویلو کنه نو دا اوس ما دې سي انګل راوغسته چې دا په سټانډرډ پوزیشن کې دا زه ټول پوینټونه لګیم دا پوینټونه ته کلیر کوم بیا وروسته د قضیه کې بازایم صحیح ده نو ول 0 ډیګري لپاره لګیم for وبلی کوم چې for 0 ډیګري زه 0 ډیګري لپاره لګیم دا پوینټونه تاول کلیر کوم نو دا چې کوم ورټکس ته دا موږ راغسته په اوریجن باندې دا شنی انیشل ټرمینل ری په اوپر باندې لای شي دي نو دا دغه چې انګل سون راغی 0 ډیګري راغی وس موږ دې چل وکړو چې ګوره موږ دلته کې دا خبره وکړه چې دا انیشل یا ټرمینل ری ته سونه وګدې د دې سره انګل چینج کیږي را چینج کیږي نو په وجه د خپل ځان د اسانۍ نو موږ دې چل وکړو چې د دې چې دا کم x اکسس باندې کومه فاصله دا موږ راوسته یو یونټ صحیح ده دلته کې مثال تور دا فاصله موږ راوسته دا سونه ده موږ یو یونټ راوسته لکه د دلته کې په x اکسس څه پوینټ سکند دا خپل کوارډینیټ سکند خبر تاسو پوه شئ نو دلته کې دا چې کوم پوینټ موږ راوسته 1 کاما
0 ځکه چې دلته کې په x اکسس باندې د دې پوینټ دلته کې کوم پوینټ دی دا چې کوم پوینټ دی دلته کې دا کوم پوینټ دی د دې x اکسس باندې یو یونټ فاصله ده په y اکسس باندې 0 ده صحیح ده تاسو په خبره باندې پوه شوئ کنه نو ګوره x ویلیو د دې ځای نه فور 0 ډیګري دغه غونډه کې چې ما وکړه چې ری مې راوغست یو پوینټ مې راوغست صحیح شو انیشل او ټرمینل ری مې دواړه راوغستل د y اکسس چې دی دا غي مکمل غونډه قسم وکړه د x اکسس مې د مکمل قسم وکړه نو په x باندې دا چې کوم پوینټ دی دا سو یونټ دی 0 دا 1 یونټ دی صحیح شو په x باندې 1 یونټ په y اکسس باندې دا پوینټ چې سونه دی 0 دی دا پوینټ y 0 دی کنه y باندې نه نو ځکه خو 0 ډیګري انګل راغی کنه صحیح شو x1 شو y0 شو x او y معلوم شو ول دې څه معلوم کا r معلوم کا نو r مونږ ویل چې دا برابر دی د x سکوير پلس y سکوير د دې برابر دی نو x چې هغه شته هغه څه شو 1 شو پلس y چې سره 0 نو 1 سکوير پلس 0 سکوير دې سره راځي 1 راځي صحیح شو نو r سکوير چې x سکوير پلس y سکوير برابر دی صحیح شو r سکوير چې x سکوير پلس y سکوير برابر دی دا به 1 سکوير پلس 0 سکوير نه 1 راغی نو r به برابر شي د سکوير روټ چې په دې باندې مونږ والو دې راځي پلس ماینس 1 دې نه دا راځي وز دا r خو بل څه نه دا خو ډیسټنس دی کنه دا مونږه پازیټیو راوړو نو r وسه شي 1 شي r سره راغی هغه راغی 1 وس ګوره x شته y شته r شته درې ونه شته او هغه د 0 ډیګري لپاره دي دا کومه 0 ډیګري لپاره دا سره معلوم کړل انګل 0 ډیګري وس په دې د دې ویلیوز په مدد سره په دې انګل باندې ټریګنومټریک ریشیوز چې کوم دي هغه معلومه یو د cos theta نو cos theta وګنه cos theta وا نو cos theta سره برابر شي د یو د لپاره theta لیکم باقي به ډایرکټ ویلیو لیکم cos theta برابر دی د x اوور r نو cos theta موږ cos 0 نو cos 0 ډیګري به برابر شي cos 0 ډیګري د x اوور r صحیح شو دا شانتي sin 0 ډیګري به برابر شي د y اوور r دا موږ ویلي دي tan 0 ډیګري به برابر شي د y اوور x secant 0 ډیګري به برابر شي د r اوور x cosecant 0 ډیګري به برابر شي د دا څه شو r اوور x دا به شي r اوور y او cotan 0 ډیګري به برابر شي cotan 0 ډیګري برابر شي د x اوور y وس دلته کې x چې د x ویلیو چې هغه څه ده 1 نو 1 اوور r ویلیو څه ده 1 نو cos 0 ډیګري سره برابر دی د 1 1 اوور 1 د 1 راځي کنه نو cos 0 ډیګري به برابر شي د 1 cos 0 ډیګري د 1 برابر راغی sin 0 ډیګري y اوور r y چې هغه څه ده y د 0 r چې 1 0 ډیوایډ بای 1 سره راځي 0 راځي نو sin 0 ډیګري به برابر شي د 0 sin په 0 باندې 0 راځي نشان tan 0 y اوور x y چې y چې هغه 0 دی او x چې هغه 1 0 ډیوایډ بای 1 سره راځي 0 نو tan 0 ډیګري چې برابر بشي صحیح مې ولیکو tan 0 ډیګري برابر شي د 0 sin 0 د y اوور r دی دا هم صحیح لیکل او y اوور x چې دی دا هم صحیح لیکل ټیک دی ها secant 0 ډیګري چې برابر دی د r اوور x نو r چې هغه دی 1 او x چې هغه 1 دی نو 1 اوور 1 راځي 1 نو secant 0 ډیګري چې او برابر شي د 1 صحیح ده cosecant 0 ډیګري برابر شي r چې هغه څه دی r دی هغه 1 دا r چې هغه دی 1 او y چې سره هغه 0 نو 1 اوور 0 maths error راکې په کیلکولیټر کې یا not defined box پولی کو دی ټیم پر ته موږ چې not defined 1 اوور 0 دی دا بشي not defined صحیح ده 1 اوور 0 دغه ډینامټر کې 0 چې دی هغه ویلیو چې موږ لنه راکې صحیح ده کیلکولیټر باندې موږ وو maths error چې دا راکې cotan 0 ډیګري چې هغه سره برابر دی د x اوور y نو x چې هغه 1 دی او لاندې y چې هغه سره 0 دی دا هم څه شي not defined یا math error کوم کیلکولیټر کوي math error راځي صحیح شو نو ګوره دا چې په 0 ډیګري باندې دا 6 trigonometric ratios مونږ ولیکل چې په 0 ډیګري باندې کومه trigonometric ratio پکاريږي هغه trigonometric ratio چې ځان ته راغستې شي
صحیح ده. اوس دویم نمبر خدا یاد ساتي دا ماته تاسو پرې سرپن دا کوادرنټ انګل ده ها دا چې کوم باس موږ کوو دا کوادرنټ انګل ده لپاره کوادرنټ انګل ده صحیح ده 0 ډیګري کوادرنټ انګل چې هغه وشو اوس راځو کوادرنټ انګل 90 ډیګري ده چې په 90 ډیګري باندې چې هغه دا څنګه نو ګوره دا کوادرنټ اوس بدل شو ګوره انیشل ری چې هغه دغه چې تاو شو ټرمینل ری چې هغه تاو شو کوم ځای ته راغله دې ځای ته راغله دا ټول دلته کې راغله صحیح شو دا ټرمینل دلته کې دا پوینټ راوستو صحیح شو د دې پوینټ د ایکس اکسس نه او د وای اکسس نه بس فاصله صحیح نو د خپل اسانۍ لپاره د دې پوینټ د ایکس اکسس نه کوم فاصله ده هغه موږ راوسته د ایکس اکسس چې کوم فاصله ده هغه یو یونټ پر راوړو د وای اکسس کوم یونټ نو ایکس باندې دا 0 دی کنه ایکس اکسس باندې واسه راوستو 0 او وای اکسس سره راوستو یو یونټ برابر وای پوزټیو نه 0 کام اوټ صحیح شو نو دلته کې ولي کوم چې دا اوس چې کوم کار زکو مدا رقم دغه لپاره دی دلته کې لیکل کوم چې دا رقم دغه لپاره دا فور لګیم فور 90 ډیګري د 90 ډیګري کوارټر انګل لپاره پاسو صحیح شو نو دلته کې x چې موږ راوستو سو x y پلان دا ورنه کې x y پلان دا څنګه ورنه کې او موږ نه دا x چې موږ سره راوستو 0 د چې په بره باندې x باندې پاسه نشته 0 د چې کوارټر انګل x 0 y چې هغه څه شو y چې هغه راغی y 1 دا 1 د y د 1 په لباس باندې تاسو کویږي کنه دا 1 موږ راوړو کله یې او دې کو چې دا انګل بس دا راځي خبره کوي انګل څه چینج کړي نو دا انګل r چې دا برابر شي r برابر دی د r سکوير برابر دی د x سکوير پلس y سکوير نو r سکوير برابر شي د x سکوير په ځای باندې برابر 0 دا شي 0 سکوير پلس y سکوير 1 نو r سکوير برابر شي د 1 0 سکوير 0 پلس 1 سکوير 1 0 پلس 1 1 نو r برابر شي د پلس ماینس 1 موږ r چې پوزټیو راځي چې دا ډیسټنس دی صحیح شو وس د دې لپاره چې کوم ټرینومټریک ریلیشن سي هغه ډیفاین کوو دا x او y او r معلوم شو cos 90 ډیګري cos 90 ډیګري صحیح شو اوس په 90 ډیګري بس بیا دا شانتي sin 90 ډیګري دا شانتي بیا tan 90 ډیګري دا شانتي بیا cotn دا secant 90 ډیګري دا شانتي بیا cosecant 90 ډیګري دا شانتي بیا cotn 90 ډیګري دا وګورئ چې دی ویل چې هغه څه سره ها cos 90 ډیګري cos د څه برابر دی د x over r صحیح ده دلته کې رف کار کوم صحیح دلته کې ډایرکټ ویل چې هغه cos د څه برابر دی د x over r دلته د x ویل چې دا هغه 0 او r چې هغه څه دی هغه دی 1 نو 0 ډیوایډ بای 1 د دې سره راځي 0 راځي صحیح شو دا x over r برابر دی کنه x over r دلته کې x 0 دی او y چې دی هغه څه دی 1 نو 0 ډاټ باور سره راځي 0 راځي نو cos 90 ډیګري شو 0 شو صحیح کله چې دا موږ مخکې استعمال کړی وم چې cos 0 د 1 برابر دی او cos 90 د 0 برابر sin 0 د 0 برابر دی اوس په تاسو وینئ sin 90 چې د 1 برابر sin 90 ډیګري sin 0 sin 90 ډیګري sin څه برابر دی y over r y دلته سره 1 r سره 1 1 over 1 1 divided by 1 سره راځي 1 راځي sin 90 ډیګري سره راځي 1 راځي صحیح شو دا په څه شي لیکي ها دا ډایرکټ دا څنګه راځي دا ویل کوم دا څه شي ورته لیکي y over x x over r څنګه دا کوله صحیح 10 برابر دی y over x y over x دې دا 10 برابر y دلته سره y دی 1 او x دې هغه سره x دې 0 نو 1 over 0 not defined 1090 not defined صحیح ده that should not define here the suppose we can secant 0 degree secant बराबर है r over x r चले हमें से 1 r 1 दे और x चले हमें से अगर 0 1 over 0 1 over 0 1 over 0 not defined 1 over 0 secant 90 degree not defined the option not defined cosecant 90 degree अब बराबर है r पूरा r over y r the 90 the power r से 90 the power r the 1 the 90 the power y चले r से 1 1 over 1 से राशि 1 राशि तो cosecant 90 degree राशि जब सो तो 1 बराबर cotangent
90 degree cotangent da sama barabar da x over y the 90 degree da para x today aga 0 y today aga sade aga da 1 0 over 1 nasara razi ne razi 0 no cotangent 90 degree da sama barabar da 0 barabar सही है no da 6 trigonometric ratio should da 90 degree da para da bari ne kasa chiri aga malum सही है da wannan sara ya tsate da wannan sara ya tsate ha was for 90 degree so for 180 degree but quadrant angle for 180 degree was the 180 degree da para the 180 degree da para kuma daga da para awala kam angle mukammal setting ci ankor body da take the 180 degree da para ba this chalbako ci dakhal شو 180 डिग्री से किधर किधर 90 डिग्री ऑप्शन 180 से लगेगी दा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को कपॉइंट में करा आमंदन करा सही नो द डी पॉइंट द टर्मिनल रेश इनिशियल रे बदी सिंपल टर्मिनल रे was the डी पॉइंट चिकम दे x कोऑर्डिनेट से दे रखा x वाली दा x अवाई वही ना x वाली दा से यूनिट में करा सकते हैं 1 यूनिट पर मतलब से x पर नेगेटिव ही तरफ अब y वाली तरफ तो सही अगर बस एक पॉजिटिव है मतलब यदि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन नंबर शी इशू x नेगेटिव देन नेगेटिव 1 भी x क्वाड्रेंट -1 पर इस वाली x से अगर वैल्यू तो y वैल्यू भी नहीं अब y पर किसी 0 सही है for 180 degree today दागे दा पारा x today x by -1 y today haga the two simplest down goal that's y will see 0 सही शो नो r दे को मदद से रिजल्ट आवल मालूम r च मालूम r वैसे शी दद क्या r मालूम नो r स्क्वायर बराबर है द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नो r स्क्वायर बराबर शी द x स्क्वायर पर जेवानी वाला -1 दा शी -1 स्क्वायर प्लस द y स्क्वायर पर जेवानी वाला 0 दा शी 0 स्क्वायर -1 square 1 plus 0 square 0 1 plus 0 no 1 raji of the variation 1 no r there are 1 the r square that the bound from the root was there should that is cancel should r value sir 1 raji no r1 x minus 1 y 0 there are trigonometric ratio by cos 180 degree the barabar raji sin 180 degree tan 180 degree secant 180 degree cosecant 180 degree cotan 180 degree इधर से बराबर है cos 180 cos बराबर है x और r x चले अगर से -1 और r पर 180 by 1 दे -1 divided by 1 दे इस राशि -1 दे -1 divided by 1 -1 sin 180 degree sin chile agasade y over r y then the 0 r chile 1 0 divided by 1 0 razi सही tan 180 degree tan chile aga barabar है y over x y chile aga 0 x minus 1 0 divided by -1 razi 0 razi सही secant 180 degree secant chile agasade r over x so r today agasare 1 x today -1 no 1 divided by -1 asraji -1 raji -1 so cosecant 180 degree no cosecant 180 the barabar है r over y r today 1 y 0 1 over 0 not divided now shanti cotan 180 degree cotan barabar है x over y x today -1 y today 0 that's show not defined nida the 180 degree da par chikam dagaw trigonometric ratio se aham ka mala सही है अरे बता स्पष्ट है ना was for 270 degree for 270 degree the dida par chikam trigonometric ratio si aga bayano jadi da para zan da ki x pa मालूम को अवल या y मालूम को या r चले अहम मालूम को जेदा ऑप्शन दैट डायरेक्टली कम नो cos चले 270 डिग्री दा x y r मालूम शी cos 270 दा शांति ब्या sin 270 डिग्री दा शांति ब्या tan 270 डिग्री
داشان بیا secant 270 degree داشان بیا cosecant 270 degree او داشان بیا cotan 270 degree لازم نبقى سيف और एक्स वाई आर मालूम नगोरा 270 چې هغه ګوره دا 90 دا 90 دا 180 شو دا زیږي چې دا چې راځي دا دا 270 صحیح شو دلته کې په دې ځای باندې کپوانټ لرل دلته بلاره کې ساتو د دې ځای چې دا کوم فاصله په وای ایکس باندې دا وای ستا وای راځي سو دې درته 1 یونټ ولاندې نه ولاندې باندې سره نیگیټیو راځي دا دې چې کوم کوانټم راغلی یا دا کوانټم د دې ایکس وای خبره چې کوم صحیح ده نو دا غیر لپاره د دې چې کوم دا بالکل په کوارټر باندې لپاس راغلی نو وای وسې -1 بر وای پوزټیو لاندې وای نیگیټیو او x چې وای -1 دی وای 1 دی یا -1 دی نو x وسې 0 وای صحیح نو وای -1 شو x 0 شو نو r برابر شي y د دې کوته x 0 270 لپاره x 0 y چې ده -1 r برابر دی r square برابر دی د x square plus y square نو r square برابر شي د x square x چې سره 0 0 square plus y square minus 1 square نو 0 square نه 0 plus minus 1 square نو 1 نو شي plus 1 0 plus 1 نو 1 راځي نو r برابر راشي positive 1 نو r سره راشي 1 بلکې ټول لپاره کدا څنګه کې موږ کوم ډیسټنس معلوم کړو ټول لپاره r د 1 راغلی دې څنګه یو خبر معلوم شو دا r1 دلته r1 دی د بل ځای کې دې معلوم کړ دلته r1 دی دا r1 راغلی صحیح हाँ cos 270 cos बराबर है x over r x 0 r1 0 over 1 0 sin 270 sin y over r y minus 1 r1 minus 1 divided by 1 minus 1 right 10 270 degree 10 270 degree y over x y minus 1 x today 0 y over x y dot minus 1 over 0 not defined 10 270 not defined सही है secant 270 degree secant r over x r1 x0 not defined दर्शाती को secant 270 degree r over y r1 y minus 1 दर्शी minus 1 cotan 270 degree x over y x today 0 y today minus 1 x over y सरा minus x0 y today minus 1 0 divided by minus 1 सरा 0 दर्शो cotan 270 degree बल चिकमा क्वाड्रेंट एंगल दा क्वाड्रेंट एंगल दा पार्ट ने दा रेशियो चीजे मालूम हो बदीजी के जल्दी दा रेशियो चीजे आवस मालूम हां for the बरोबर for 360 degree was for 360 degree पार्ट ने दा 360 degree दा पार अवल मूल्य से पका दे अवल मूल्य देख सके चुके x y और r रो इस अशर मूल्य पका दे x y पका दे और r चले हाला पका दे the x value पका दा the y value पका दा और the r value पका दा अब माता सभी पर ये टू लोग शिकला होगा को r1 रहा था तो r1 रहा पास का r1 रहा जाने पर कैलकुलेशन कोरिलेशन ना करते सही x गोर 360 डिग्री दिस डायग्राम नजर को आपको दा सिरा से वापस दीजिए की तरह सही लो पॉइंट कम करा हम पजीजी वाली का पॉइंट सही द पॉइंट ना पारा चिकता सु ऊपर इधर दे पॉइंट ना पारा दे चिकम पॉइंट ना x पास रिच जाना सर यो यूनिट का सही शू और y पता कैसे मैच से 0 x1 और y में से 0 सही लो गोरा आता सु खपा गौर से लो गोरे गौर सा द x1 दे y0 दे r1 दे दा चिकम द 0 डिग्री द पारा हम टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम करी दी अगर 360 डिग्री द पारा हम रासी सही दा खबर है पोस्ट है ना 0 द पारा चिकम को टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम करी 360 द पारा रासी मतलब दा रे cos 0 ची अगर सब बराबर द 1 तो cos 360 डिग्री बम बराबर है सो द 1 cos 0 sin 0 सब बराबर द 0 sin 360 डिग्री बम बराबर है 0 दिस ना पता लगाओ हां खबर है कोई नहीं दर्शाती tan 0 डिग्री बराबर होता 0 और दत्ती के बाद tan 360 डिग्री बम बराबर है द सो द 0 secant 0 बराबर होता 1 तो दत्ती के बाद secant 360 डिग्री चले दा बम बराबर है सो
the 1 सही है। हाँ ब्यादा तरीकम कोसिकन 0 डिग्री द नॉट डिफाइंड होता है कि बाद कोसिकन 360 डिग्री चले द हम से नॉट डिफाइंड चले द नॉट डिफाइंड द शादी कोटेन 0 डिग्री चले हगा द नॉट डिफाइंड होता है कि कोटेन 360 डिग्री चले हम से not defined चले अब not defined was good that कम angles मुका मालूम कर the angle the trigonometric values मुका मालूम कर the angle the para the angle the quadrant angle मतलब switch the quadrant angle सही है बिया इंशाल्लाह next the 30 45 और 60 the angle सीधा में इंशाल्लाह next को होता है कम quadrant angle दी दा 90 और 180 और 270 और सीधा कम दी لو خدنا قصد التيبل ده كده فدي كسيب السيبر ولا 90 ديجري فدشته ده قصدي قلت لي 30 45 60 ان شاء الله لازم يعمل ده سوبر السيبر او ده 90 ده بقى ده كوس ساين ده طول ده اغه ويل كده كم شمال دي كم تيبل ده سوبر كده دي تيبل को बोले 0 डिग्री ده بقى ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ده वैल्यू गाने दि 1 0 ده कम रहा और ده 90 डिग्री ده पार्ट कम दावा ده सुंदर की हम दावी गाने पमन्स के बल इंतखाबिया 180 और 270 और 360 ده टेबल की निश्चित وده شيء ده منتقشاتي معلومات بكار بقيت مثلا شيء ده معلومي صحيح next ان شاء الله 30 और 45 और 60 डिग्री दे बार को وده सिपर और 90 ده 10 रियात साथी में यू टेबल بتلو next अभी अब बता सकते हो आसान तरीका हम چې دا टेबल چې کوم غرف کو دا اکثر څنګه بیا پکاري کیلکولیشن چې آسان طریقه بس چې بدا آسان طریقه سره موږ دا ټیبل چې دا ځان سره یاد وساتو صحیح